نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته لعلكم تشكرون وعن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله تعالی مقصد په انسانانو باندې مشقت او تکلیف راوستل نه دي. مقصد د الله تعالی دی چې انسانان پاک شي په دنیا کې او آخرت ته راشي او بې حسابې کتاب جنت ته لاړ شي او خپل نعمت الله پوره کړي وي. شاید چې دوی شکر وباسي راشي دنیا کې د نعمت شکریا ده کې الله به دې خوشحاله شي. نعمت الله دې بنده د الله دې د نعمت استعمال دی کې پیدا دته ده او تش الحمدلله وای نو بس کار وشو. حسن بصری رحم الله یو ځل یو کس ناس هغه د واقع د ابن سیرین هم ده د حسن بصری هم ده. دا وخت مطابق فالوده به دې ته ویل چې یو چاټ چې نن سبا غالبا چې دا چاټ او فالوده راغ زمانه یو شی ځکه چې بادام او وسکي او پیستا او دا شیزونه به پکې دا فالوده د واوري ده نه هغه فالوده نو دا چاټ دا شوی دی نو بس د فروټو یو کس ناست ډډه لګول نه هغې نه خوري. نو حسن بصری رحم الله ته وفرمایله چې ته شي څه ډول راکړه لرې که ایستله وایي چې ته ولې نه خورې بیمار یې ښه درله نه ده روژه یې ما ورته ویل چې نه نه چې بیمار یم او نه راله روژه یم دا هم نه دی چې ښه راله نه ده. نو هغه ورته ویل چې دا دله ښه نه ده نو بیا ولې نه استعمالې نو ځکه نه استعمالومه چې د دې شکریه نشم ادا کولی د دې نعمت شکریه نشم ادا کولی نو په دې وجه باندې نا ورته یخې اوبه څکې وایي چې او یخې اوبه وڅکمه وایي د یخو اوبو نعمت داسې نعمت دی د دې شکریه ادا کول د فالودې د شکریې نه زیات دی. د هغې نه بغیر چې کومه دی ژوند نه تېرېږي. نو چې ته یخې اوبه څکې او د هغې شکریه تا نه ده ادا کړي وایي دا دومره ګران کار دی. ضروره نعمت د الله دی رزق د الله دی بنده د الله دی استعمال یې ته کې پیدې تا ته ده او په آخر کې الحمدلله ووایه بس د نعمت شکریه ادا کړو د الله د بندګۍ نه انکار مه کوه بغاوت مه کوه. نو ځکه قرآن مجید فرمایي چې ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. الله تعالی چې دا بندګي په تاسو باندې مقرر کړې ده دا د دې دپاره چې تاسو پاک راشئ او دا د نعمت استعمال نه بعد چې الحمدلله ووایې نو دا ستا دپاره د پاکۍ او د صفایۍ او ذریعه ده. ولیتم نعمته یو طرف ته الله به تا باندې خپل نعمت پوره کوي
او بل طرف ته به تا باندې د نعمت شکریه ادا کوي. دا د الله یو احسان دی. ابو مالک اشعری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الطهور شطر الایمان، دا پاکیزګي ښه شی دی. پاکیزګي دا د ایمان یو ډېره لویه حصه ده. پاکیزګي د دماغو پاکیزګي، د عقیدې پاکیزګي، د بدن او د اعمالو پاکیزګي، د سوچ او د فکر پاکیزګي، دا اوچت شی دی. همه جهت انسان او مسلمان به پاکیزه وي. زړه به پاک وي د باطني امراضو نه، دماغ به پاک وي د فاسد خیالاتو نه، او نظر به پاک وي د هغه ممنوع او د محرم او د ممنوع نظر نه، غوږونه به هم پاک وي د غلطو د ګناهونو د چغلو د غیبت ته اورېدلو نه، زبان به پاک وي په دې به د ګناه خبرې نه کوي، لباس په د نجاست نه هم پاکي او د غلاظت نه به هم پاکي، او د حرام و لباس به هم نه وي، غذا به هم پاکه وي، د حرام و غذا به نه وي، او سیاست په هم پاکي، سیاست بنیادی خبرې عقیده به پاکي. خلک وایي که نه پلانکې سیاسي عالم دی، سیاسي عالم د قرآن عالم ته وایي، او زموږ په پاکستان کې سیاسي عالم چې کوم دی نو بکواسي ملا ته وایي. بکواسی ملا چې هلته په پوج خرڅېږي او هلته په حکومت خرڅېږي او هلته چې کوم دی پلانکي باندې خرڅېږي، او بیا چې کله جلوس راوباسي چې ګوره بیا یې خرڅي، او په تقریر کې ټولې ګډې وډې وایي، الزامات لګوي او بس کنځلې کوي او ردې بدې، دغې ته سیاسي ملا وایي. سیاسي ملا څه ته وایي؟ قرآن ماهر ته وایي، د قرآن ماهر ته. علماء رباني یو ترجمه علامه قاسمي کړې ده چې دی به څه وي، دی په سیاست په پوهېږي، په سیاست. او سیاست څه ته وایي؟ توحید بیانول، سنت بیانول، د عقیدې خبرې بیانول، او یو معنی داره چې خلقو ته چې کوم دی اول وړې وړې خبرې، بیا دویم نمبر، دریم نمبر، اهمې خبرې. وړې خبرې مطلب دا نه دی چې پوروي مسلې ورته بیانوي. وړې خبرې هغه ته وایي چې په هغې شکوک شبهات نه وي، اتفاق به وي. اتفاق مسائل، واړه مسایل هغوی دې ته وایي چې په دې باندې اتفاق وي. په عقیده اتفاق دی، په رسول اتفاق دی، په قرآن اتفاق دی، په پنځو منځونو فرض اتفاق دی، په روژو زکات اتفاق دی. اتفاقي مسلې ورته مخکې شروع کړه، بیا د هغې نه پس چې کوم دی ورو ورو چې کوم مسایلو کې غټ بدعات دي هغه ووایه، بیا پسې واړه بدعات ووایه، داسې پسې ده. دې ته ویلی کېږي سیاسي ملا. ملا سیاسي دې ته نه وایي چې بس هغه دا بکواس کوي. نو دلته هم دا دی چې یاره دی به څه وي، همه جهت په دې پاک وي، د ده زړه پاک دی، باطني امراض پکې نشته، ګندګي پکې نشته دی. د دې وجې نه قرآن مجید د زړه په باره کې ډېر غټ زور کوي، که نه بار بار وایي خپل زړه پاک کړي، زړه. او رسول الله فرمایي په دې وجود کې یوه د غوښې ټوټه ده، یو ورکوټې بزعه ده، چې هغه ټوټه او مزغه او بزعه کله برابري، نو انسان اعتقادي لحاظ سره هم برابري، او جسمانی لحاظ سره هم برابري، او روحاني لحاظ سره هم برابري. او که دغه زړه برباد شي نو انسان چې کوم دی نو جسمانی روحاني لحاظ سره برباد شي. د دې زړه بادشاه دی، دې ته ملک وایي، ملک الجوارح، دا اندامونو بادشاه دی، محل د علم او عرفان دی. علم او عرفان په دې زړه کې دی، دماغ کې نه دی. دماغ د هغې ترجمان دی، او یو لایبرري ده، او یو ترجمان دی، یو فایل دی. لکه څنګه چې دلته زه خبرې کوم او لوډ سپیکر بره لګېدلی دی، دا بره لوډ سپیکر چې دی دا سره دا دماغ دی، او دا دلته چې زه خبرې کوم دا قلب دی. زړه چې کومه دی نو دا دماغ ورته وایي. د دې وجې نه محل د علم او عرفان زړه دی، خو د انسان عقل کمزوری دی. اگر که اوس خو خلکو ومنله چې محل د علم او عرفان زړه دی، زړه، خو چې بر لاین کټ شي جو بیا لوډ سپیکر کار نه کوي، دماغ کار نه کوي. نو اول نمبر دا چې زړه به پاک ساتي، د څه نه به پاک ساتي؟ د غلطو نظریاتو نه به پاک ساتي، د شرکیاتو کفریاتو نه به پاک ساتي. عقیده ټیک نه وي هیڅ یو عمل کار نه کوي، عقیده برباده ده. او دې د ورځې چې کومه دی 1500 خیراتونه کوي او دیګونه پخوي، هسې پالتو یې ځان خراب، پالتو یې خپل مال تباه.
خپل عقیده لري ټیک عقیده ایمان دی خپل برابر کی. نو اوله پاکیزګي چې په کار دم دار عقیدې پاکیزګي ده. ځکه نبی علیه السلام 14 کاله په عقیدې باندې محنت کړی دی. فلا اله الا الله په عقیده باندې محنت کړی دی. چې کله خلکو عقیده ټیک شو نو بیا ورته ویل چې دا سود حرام دی او دا پلانکې شی حرام دی او دا پلانکې شی حرام دی، دا عمل کوئ دا عمل کوئ دا عمل کوئ. 14 کاله محنت په عقیده کړی دی. نن سبا چې کوم دی نو کوم ځای کې محنت پکار دی هغه ځای کې محنت نشته دی، او کوم ځای کې چې محنت دومره ضرورت نشته دی هلته خلکو ځان مړ کړو. د موړ سړي په خوله باندې چې کوم دی نوڼۍ ورمنډي او د ولږې نه چې مړ کېږي نو هغې له ډوډۍ نه ورکوي، او چې کومه د تندې نه مړ کېږي نو هغې له اوبه نه ورکوي، او چې سړی چې کومه دی نو اوبو موړ دی نو هغې پسې ورپسې دي. پکار دا دی چې هغه ځایونه چې کوم ځای کې د دین توهین کېږي هغه ځای کې د سر نه ورځي نه ورتلی نه شي ورتلی نه شي. د کوم ځای کې نه چې ستاسو د پاکستان ماحول خرابېږي ستاسو پارلیمنټ دی ستاسو سینټ دی. اوس پارلیمنټ او سینټ تا د فاسقانو فاجرانو نه ډک کړی دی، د روژه خورو نه یې ډک کړی دی، د بېلمازو نه یې ډک کړی دی، مونځ نه کوي، د مونځ نه خبر نه دي. نشم ویلی چې دا څومره ممبران دي په دې کې 10 کسان نشم ویلی که چېرته تراویح کوي. د روژو اهتمام نشته دی. او د کوم ځای کې نه چې ستا ماحول برابرېږي ستا وطن برابرېږي هغه تا ګنده کړی دی ګنده کړی هغه پاکول غواړي. د هغې په باره کې سوچ نشته دی. بس دین کار کوم څنګه دین کار کوي دین کار څه ته وایي. یو سړی چې کوم دی د ګرمۍ نه مړ کېږي هغه ته نه ګورې او چې یو سړی چې کوم دی په اے سی کې ناست دی نو د هغه خوا ته ناست دی په دې باندې کار نه کېږي. نن په لاهور کې هوټلي کلاو دي څوک پسې ورغلي په لاهور کې هوټلي کلاو دي لاهور کې کار کېږي آباد شو لاهور وران شو آباد شو که وران شو. لاهور کې هوټلي کلاو دي او پردې راچول او خلک روجې خوري او هېڅ څوک پسې نه ورځي نه پسې ملا ورځي نه پسې داعي ورځي نه پسې بل څوک ورځي چې هلکه راشه دې هوټل والا ته موږ نصیحت وکړو چې که یو سړی پکې چېرته جوړ شي ځه یو روجه خور چې کوم دی نه هغه پکې چېرته روجه پرېږدي چې برابر شي پسې نو چې دا مونځ فرض دی نو دا روجه فرض نه ده. د دې څه سوچ نشتی هېڅ سوچ نشته دی. لہذا پاکیزګي ده زړه به پاکي د کینې نه د بغض نه د حسد نه د نفرت نه د بغاوت نه د غلطو سوچونو فکرونو نه. نن زموږ دماغ پاک نه دي. نن موږ په روژه کې یو شونډې وچې دي خو زموږ نفس نه شیطان جوړ شوی دی. په 11 میاشت کې د نفس نه شیطان جوړ شوی دا پاک شوی نه دی. او چې پاک شوی نه دی نو بس زموږ د خولې نه هم ګډې وډې وځي زموږ سوچونه هم غلط دي. د عوامو ذهن هم دغه شانتې دی او د خواص هم داسې دی. مولوی صاحب شیخ صاحب لګیا دی ورته تفسیر کوي د قرآن تحریفات کوي او تاویلات غلط کوي پاسیده کوي او په خلکو د کوپر فتوی لګوي. دې مطلب دا دی په 11 کالو کې مولوی صاحب هم جوړ شوی نه دی، شیخ صاحب هم نه دی جوړ شوی، مفسر سره هم نه دی جوړ شوی چې د 11 میاشتو کې دنه صحیح مسلمان شیخ جوړ شوی وی چې هلکه زه د تفسیر کوم د الله کلام خلقو ته بیانوم چې زه ټیک خبرې خو کوم که نه. او د قرآن مخې ته پرېښی دی ایښودی دی او د هغې نه غلطې خبرې کوي، غلط تعویلات او غلط تحریفات کوي او کله څه وایي او کله څه وایي. خبر هم دا ځان جوړول غواړي، زړه به دې پاکي، سوچ به دې پاکي. دا د روژې د تزکیې اهمه خبره ده. بل ګناهونو اثرات پنې د ګناهونو اثر دا دی نبی علیہ السلام فرمایي تپوس دې چا وکړه مل اسمو اثر د ګناه څه دی یا رسول الله. نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې د اثر نښه دا ده چې ما حاک فی صدرک ستا سینه چې کومه دی نو داسې شي خفه شي. نن ټوله دنیا خفه ده پریشانه ده. د پریشانۍ یو خو سړی بیمار یا خو ځان نه خبره ده. په دې ځای کې باندې درد جو خفه دی، په سر باندې درد دی جو خفه دی، بلډ پریشر زیات شوی دی جو خفه دی، شوګر زیات شوی خفه دی، معدې خرابه ده خفه دی. لیکن یو سړی دی چې هغه دغه بیماریان نه دي بیا هم خفه دی، زړه ته خوشحالي نه راځي، سکون نه راځي، اطمینان نه راځي، تلاوت کوي اطمینان نه راځي، روژه نیسي اطمینان نه راځي. سړي ته په مانځه باندې، په ذکر باندې، په تلاوت باندې، په روژه باندې
اطمینان نه راځي. نو څه مقصد شو؟ مطلب سره دا خو هغه نسخې دي چې د دې نه اوچته نسخه بله نشته. لکه یو ډاکټر چې یو بیمار ته وایي زما سینه خرابه ده، وایي څه دي خوړلي؟ وایي دا مې خوړلي. هلکه وایي د دې نه اخوا نور علاج نشته دی. تا چې کومه هاي انټي بایوټیک او یا سټیراید خوړلي دي، د دې نه اخوا زموږ سره علاج نشته دی. نو په قرآن او حدیث کې د تلاوت نه اوچت علاج د سکون بل نشته چې قرآن مجید چې کوم دی نو دا پریشانیانې ختموي، د قرآن تلاوت ختموي. مطلب څه شو؟ قرآن خو ټیک دی، د الله کلام دی، د الله حکم هم ټیک دی، دا د اطمینان او د سکون دپاره دی. زه بیا ولې خفه یم؟ ما کې کمی دی، ما کې یو مسله ده. ولې ما قرآن ته قرآن نه دی ویلی؟ ما د الله کلام ته صحیح کلام نه دی ویلی؟ ما تلاوت په هغې انداز باندې نه دی کړی چې کوم پکار دی؟ ځان د جوړولو دپاره ما قرآن تلاوت نه دی کړی، ځکه زما اطمینان چې کومه دی نو دا نه راځي او سکون نه راځي او زه پریشانه یم. ګوره یو داسې پریشاني دا یاد ساتئ، یو سړي ته چې کومه د خپلې ګناه غم ورسره وي که نه، دا پریشاني نه ده، دا انسان له سکون ورکوي. یو سړي سره د مظلوم غم ورسره دی، چېرې دا سړی مظلوم دی، د دې امداد کول پکار دی، دا غریب دی، محتاج دی، امداد کول پکار دی، دا چې کوم دی بیمار او پریشانه دی، د بیمارۍ د وجې دی علاج کول پکار دی. دا غم چې کوم دی دا انسان له سکون ورکوي، دا انسان له سکون ورکوي. لیکن کومه غمونه چې د ګناه نه پیدا کېږي، او ګناه سړی پریشانه کوي. ما حاک فی صدرک، انسان سینه بنده شي، زړه بنده شي، انزایټي ورته وشي، ټینشن ورته شروع شي، پریشانیانې ورته شروع شي. نو د دې وجې نه خپل سوچ په پاکې، خپل دماغ په پاکې. د دې وجې نه چې کله تزکیې حکم راغی صحابو ته، وایي عقیده هم ټیک کړه، جو عقیده یې ټیک کړه، وایي عمل ټیک کړه، جو عمل یې ټیک کړو، وایي شراب حرام شو، وایي شراب حرام شو، وایي زنا حرامه ده، وایي حرامه ده، غیبت چغلي حرامه ده، وایي نه کو. بس دغه انسانانو پرېښودل خو سګران کار نه و. باطني امراض هم پرېښودل، د شرک او د کفر او د منافقت نه پاک و، او ظاهري امراض هم پرېښودل، جسمانی امراض هم پرېښودل. غوږونه صحیح وو، سترګې صحیح وې، او لاس او خپې صحیح استعمالېدلې. نن را چې مونږ وګورئ زموږ 15 فوټه وجود کې اسلام نشته، زموږ په 15 فوټ کې وجود کې اسلام نشته، په ټول وطن باندې اسلام غواړو. زموږ په چاردیوارۍ کې د 10 مرلو، د 8 مرلو، د 15 مرلو په کور په چاردیوارۍ کې دننه اسلام نشته، دننه اسلام نشته، په خپله محله کې د اسلام نشته. وګوره خپل ځان ته، که نه په خپله سوچ وکړه، د خپل سر نه تر پښو پورې ځان ته سوچ وکړه. 1 نمبر خپلې عقیدې ته وګوره، پر خپل زړه او دماغو باندې سوچ وکړه، عقیده دې څنګه ده. بیا دې خپل مانځه ته وګوره، بیا دې زکات ته وګوره، بیا دې حج ته وګوره، بیا دې روژې ته وګوره، بیا دې نور اعمالو ته وګوره، بیا دې زبان او سترګو دې استعمال او غوږونو ته وګوره، بیا دې چې کومه دې د نور کارونو ګناه ته وګوره. خپل مسلماني په ځان کې په خپله ولټوه چې څومره مسلمان یې، په خپله ورته مسلمانۍ پته ولګي زه د اسلام په څومره اوبو کې یم. نو موږ خپله مسلماني نه ده کړته دي، موږ خو ماشاءالله په دغې باندې تکړه یو چې یاره بس په بل پسې خبرې وکړو، په بل پسې. سړی به خپله قڼه نشي پاکولی او هغه به پاک انسان پسې خبرې کوي. اوله خو دې خپله قڼه پاکه که نه بې خونده. نو سړی به خپل ځان نشي دغه کولی برابرولی، په یو معیاري سړي پسې به خبرې کوي. د دې زړې بې زمانې او بې خونده شی به راپاسي، په صحابو پسې به خبرې کوي. د دې زمانې او پالتو لوښې به راپاسي، په امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعي پسې به خبرې کوي. لکه اول خو د لاس او خوله د هر څه کنګال کړه، نو بیا دې چې کومه دی د امام ابو حنیفه او د شافعي نوم یادوه چې هغه څنګه خلک تېر شوي دي. زمونږ په شان دي پالتو خلک، او چې د دین کومه کار کړی، کومه خدمتونه یې کړي دي دغه امامانو، قسم دی ته به حیران شي، د انسانانو که نه دا فرشتې وي. خوب نه یو امام زندگی چې ته وګورې که نه ته به حیران شي. د امام بخاري زندگی وګورئ چې در حدیث څنګه را جمع کړي، زری زری ژوند، ستړی ستومانه ژوند، نهر توهر ژوند، داسې جامې سرې جامو کې ګرځي، خپې بلخپې ګرځي، پاڼې خوري. او هغه کوم حدیث را جمع کړي دی، څه دپاره جمع کړي؟ د کتاب اولنی حدیث یې راوړی دی، د عمر فاروق رضی الله عنه حدیث ته انما الاعمال بالنیات.
ټول شارحین وایي دا حدیث دې دپاره راوړی دی چې خلکو چېرته ما ریاکارانو کې ونه اچوئ. زه ریاکار نه یم، زه ریاکار نه یم. انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارومدار په نیت باندې دی. زه لله فی الله دا کار کوم، لله فی الله کار. او بیا د کتاب په آخر سر کې حدیث راوړی دی د تول، چې تول به کېږي، د انصاف تول به کېږي. د هغه مقصد پکې سره مقصد یې دا دی د دنیا نه ځي، د عقیدې سره به ځي، د ایمان سره به ځي، نو بیا ولې په تول کې وزني. دومره خدمتونه دغې خلقو کړي دي، ځان دپاره یې کړي دي. دا ټیک خبره ده، هر څوک څه کوي ځان دپاره کوي. مفتی ادریس کاندې حلوي رحم الله خپل معارف القرآن کې نقل کوي چېرې یو بزرګ چې دی به ډېر د نیکۍ کارونه کول، نو چا ورته ویلی چې ته د الله دپاره ډېر کارونه کوې. هغه ورته ویلی چې مونږ د الله دپاره څه کړي دي، مونږ خو هر څه د خپل ځان دپاره کوو، خپل غم راغېستی یو، خپل غم راغېستی یو چې سبا به څنګه ژوند دی او سبا به څه کوو. نن زمونږ سره د خپل ځان غم هم نشته او د خپل سبا غم هم را سره نشته. په دې وجه باندې ښه مسلمان دا دی چې هغه مسلماني اول په خپل ځان کې ولټوي، په خپل ځان کې، چې په خپل ځان کې مسلماني ولټوي، دلته به د نور عیوب ډېر کمزوري ښکاره شي. خو که دی په خپل ځان کې مسلماني نه لټوي، نو دته به د خلکو معمولی خبره او خپله غټه خبره به ورته ورکوټې ښکاري او د خلکو ورکوټې خبره به ورته غټه ښکاري. او نن زموږ مسلماني هم دقه شانتي ده چې زموږ خپلې غټې غټې ګناهونه هغه مونږ ته په نظر نه راځي، لیکن د نورو خلکو واړه واړه زلات، وړې وړې خبرې دا مخې ته چې کومه دي غټې غټې خبرې موږ جوړوي. پلانکې یاره داسې چل کوي، پلانکې داسې چل کوي. ته یې تپوس وکړې چې ته څه کوې، ته څومره په اوبو کې، د پلانکې زوی داسې چل کوي، ستا زوی څه چل کوي، د پلانکې لور داسې چل وکړو، دا خپلې لور غم کوه، د پلانکې ښځې دا چل وکړه، خپلې ښځې غم کوه، د پردي کور کې چې کومه دی حملې کې، دا خپل کور چې کوي دا خپل حملو نه بچ که، محفوظ یې که. نه دا پکې نشته دی. نن موږ همیشه دپاره د بل مسلمان عیوب چې کومه دی نو هغه څه کوو، خلقو ته راښکاره کولو کوشش کوو چې دی په دې معاشره کې ذلیل او رسوا شي. لیکن دا سوچ هم چېرته نه دی کړی چې که زما دا عیوب خلکو ته ښکاره شي نو بیا به زما څنګه زندګي، زه به څنګه یم، څومره ذلیل او رسوا به یم. د دې وجې خلقو ډېر خلک دی په دې کلي کې دي چې د خلقو د کورونو د ذلت کوشش یې کړی، د خپل کورونه ذلیله شوي دي. اوس چې هغه نه پوهېږي نه د هغې ذموار خو مونږ نه یو، چې اوس هغه خپل عزت او ذلت نه پېژني او هغه دا سوچ او دا نتیجه ورته میلاو نه شو، دا عبرت یې وانخېستلو چې دا زما د خپل لاس کارونه دي، زما د وجې نه چې کومه دی پردي کورونه وران شوي دي، نن زما کور وران شو. چېرته دا سوچ رانولی. همیشه دپاره د بل د عزت، د بل د کور د حفاظت، د هغې خیال ساته، الله تعالی به تا محفوظ ساتي. الله به ستا عزت هم محفوظ ساتي، الله تعالی به ستا کور هم محفوظ ساتي. او که ته پردي کورونه ورانې ټوله شپه چې کومه دی نو په سوچونو کې چې دا ګاونډي به مې څنګه غر کېږي، او دا پلانکې ورور به مې څنګه غر کېږي، او دا پلانکې ملګری به داسې، او دا پلانکې نو بس بیا خپل ځان هم غرق چې کومه دی نو بیا منتخب که چې زه هم پکې ځم. د دې وجه نه باطني امراضو نه به ځان ساتي. دا صحابو الله تعالی بالکل برابر کړي، معمولی ما خبر احساس ورسره. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي خپلو شاګردانو ته وایي چې نن کومه خبره په تیر شوي زمانه کې کومه خبره مونږه مهلکاته ګڼله چې دا سړی تباه کوي، ستاسو په نظر کې د خسنې برابر هم نه دي. نن واقع دا خبره ده که نه؟ کومه ګناهونه چې په دې کتابونو کې دي که نه، په دې کتابونو کې په قرآن او سنت کې دي، په قرآن او سنت کې کومه ګناهونه دي، نن مونږ هغه ته ګناه نه وایو، نن ورته ګناه نه وایو. یو ګناه نه، بېشماره ګناهونه دي، مونږ هغې ته ګناه نه وایو. او په هغه زمانه کې هغوی وړې وړې خبرې وې، د هغوی به ورسره څه غم به ورسره و. د دې وجې نه ځان د باطني امراضو نه هم پاک ساتي، عقیده به دې برابري، د تکبر نه به پاکې، د غرور نه به پاکې. دا نشه خو چې کومه دی نو زمونه نه وځي. الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر دې ته ویل کېږي د حق انکار کې، خلقو ته سپک ګوري. ښه جامې اغوستل تکبر نه دی، د عبدالله زوی د مسعود حدیث. ښه پیزار په خپو کول د تکبر نه دی،
ښه قیمتي پیزار پخپو که، د 2 لکو روپو چې کوم دی بوټان پخپو که، او د 1 لک روپو چې کوم دی جامې واغونده. څومره قیمتي کپړې اغوستې شي واغونده، خو چې د قرآن او د سنت په مقابله کې خبر راغله نو بیا انکار مه کوه. او دې کې ګرځه خو خلقو ته سپک مه ګوره. چا د 500 روپو جامې اغوستلې دي نو هغې ته سپک مه ګوره. چا سیرې چپل پخپو کړي دي نو هغې ته سپک مه ګوره. دا مطلب یې نه دی چې هلکه ښې جامې ښه پیزار اغوستل چې کومه دی نو دا غلط کار دی. دا هغه صحابي تپوس کړی دی چې کومې صحابي ښه پیزار خو ښه جامې یې خوښې وي، او هغه نبي علیه السلام ته فرمایي چې د الله رسوله چې تکبر چې کومه دی الله تعالی نه معاف کوي، نو زه خو جامې او پیزار خو دا پرېږده، زه خو د خپل پیزار دپاره تصمیم ښایسته پیدا کومه چې دا تصمیم چې کومه دی نو دا ولې د یمن نه راغواړم او د شام نه راغواړم. نو چې دا تکبر دی نو دا به څه کېږي؟ نبي علیه السلام تا ته دا چا ویلي دا تکبر دی؟ ان الله جمیل یحب الجمال. ښه جامې، ښه پیزار، ښه خوراک، ښه ویلی دی، ښه حرام نه. یو سړی دی هغه د 500 روپو پیزار پخپو کړی دی خو هغه د حرامو دی، او یو سړي پیزار پخپو کړی دی 1 لک خو هغه حلال دی. دا چې کومه دی نو دا صحیح دی، بالکل ټیک دی، او دا د 500 روپو دا غلط دی. مونږ دومره نه پوهېږو که نه، تاسو ته پته نه پوهېږو. په شریعت کې چې کوم شی جایز دی موږ هغې ته ناروا وایو. په شریعت کې چې کوم شی ناروا دی هغې ته روا وایو. دا زموږ یو سوچ غلط جوړ شوی دی په هر ځای کې، یعنې دا سوچ هم غلط جوړ شوی دی چې کومه کارونه ناجایز دي په شریعت کې نو هغې ته څوک ناجایز نه وایي، او چې کومه جایز کارونه دي نو خلک دا ولې کوي، دا پلانکې ولې دا کوي. وایي کوم څه چلو شو. ابن سیرین ته هم داسې یو 2 سادهګان راغلي وي، امام قرطبي نقل کوي، وایي ستا 2 زامنو چې کومه دی ځان ډېر ښه کور جوړ کړی، ډېر ښه کړی که نه. ویل ولې خپلې پیسې دي حلالې نو چې جوړی دي که نه، زما خو نه دي، په خپله یې ګټلې دي، ښه حلالې دي، حرامې نه دي. ځان به کور جوړوي که ځان به جامې اخلي او که ځان به پیزار اخلي، خپل کار دی. تا ته څه تکلیف دی؟ تکلیف پاله وی چې ځان له په حرامو جوړ کړی وی، بیا به زما سره تکلیف وی، بیا به سره ما جګړه کولی. خو چې په حلالو جوړ کړي دي هېڅ پابندي نشته دی. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده. بیا ورته دا آیت کریمه پیش کو چې ته ما ته وښیه چې کوم شی الله تعالی چې کومه دی چې هغه ښایست دی او هغه حلال دی الله حرام کړی دی. نن زموږ سوچ داسې غلط چې کوم شی ناروا دی که نه هغې ته ناروا نه وایو، او چې کوم روا دی که نه هغه هم ناروا کړی دی. خپل اندرون به پاک کړي د عقیدې د ګندګۍ نه، د تکبر د ګندګۍ نه، د حسد د ګندګۍ نه، د غیبت او د چغلۍ د ګندګۍ نه. بیا به راشي ظاهري اسبابو ته دا به هم پاک کړي. خپل سترګې به غلطې نه استعمالوي، غوږونه به دې غلط نه استعمالوي. نن سبا بعضې خلک وایي د تکبر نه کوم، تکبر ته دې غوږ نه ایښودی څه د غیبت ته وایي زه غیبت نه کوم. دا ته چې د شپه ورځ ناستې او دا خوندې تیالې او دې چې ورته وخاندې په بړق بړق باندې شین شي، خندا دې چې کومه دی نو هغه د سړیتوب خندا نه وي، داسې ورسره په خندا شي. دا څه دا غیبت نه دی؟ اورېدونکی او ویونکی یو شان دی. هغه په ویلو باندې چې کومه دی نو خپل بړاس وباسي، او ته په اورېدلو باندې خپل بړاس وباسي. یو شی دی. نو د چا عزت تار تار کول په زبان باندې او چا عزت تار تار کول په اورېدلو باندې، دواړه کارونه دي. د دې وجې نه خپل ځان پاکول پکار دي. دا روژه ده، دا تزکیې میاشت ده، د تزکیې دا صفایي میاشت ده. په دې کې د دماغو صفایي پکار ده، په دې کې د زړه صفایي پکار ده، په دې کې د خپل مانځه صفایي پکار ده. د مانځه څه صفایي ده؟ تراویح دي. په هغه تراویح کې چې دی نو یو خو زه ټیک دی، یو سړی د هغه د 8 رکعاتو تراویح قایل دی، نو زه ټیک د هغه چې 8 رکعات تراویح وکړي، خو کور ته لاړ شي که نه بیا رامیتوبونه ولیکئ. دا خو دلته دا کومه تاسو د 8 رکعات تراویح د هلکان کوئ که نه، دا خو نه ستاسو عقیده او نه نظریه ده، پالتو خان دري. تاسو راغلي یو 20 رکعات په امام پسې ولاړئ، بیا په 8 رکعاتو په امام پسې لاړ شئ، صحیح 8 رکعات وکړئ چې هغې بیا په 1 غنټه کې کوي، بیا دې پته ولګي ستا. نو دلته به خانه 8 رکعات وکړي او شاته بیا ناستې په جومات کې به خبرې کوي. ګټل یې 200 روپۍ دي او خرچ وی بېللې 1 لاک روپۍ. 200 روپۍ ګټلې وي، 1 لک روپۍ تاوان کړي. جومات کې خبرې کولې خو حرام دي. جومات کې خبر کول چې یو خو د جومات کې لکه بهر چې ته کنځلې کې نو ټول د هلکان بار ناستي، ټول برباد شو. قسم دی برې جومات کې تاسو ټول ناستئ، پلار یې، ورور یې، تره یې، د تره زوی یې، ماما یې، د ماما زوی یې، هېڅوک ورته غږ نه کوي. ټول داسې حد ته رسېدلی چې اوس هغه بل نوم پسې نه شو ویلی، هغه حد ته رسېدلی.
خو که بل چا څه کار وکړو معمولي غوندې نو هغې ته خو ډېر تندر زامن یې بیا. خو چې وګورئ چېرې زما هغه خر لګیا دی نو بیا ورته نه وایي چې خره غلی شه یا کور ته لاړ شه یا په مانځه ودرېږه. دا سره جوماتونو توهین هم شروع کړی دی. د دې سې هلک نو داسې ځوان نه به سره سړي زوی جوړ شي. دی چې غټ شي خو هم دغه شانتې خر به وي نو خر دی او خر به غټېږي. دې خیال وساتئ دا جومات ته امام کار نه زما کار دی. په منبر باندې دا تیز تیز خبرې وکړم. دا د پلار کار دی، دا د رور کار دی، د تره کار دی، دا د تره د زوی کار دی، د ماما کار دی، د ماما د زوی کار دی، دا د هغې کور والا کار دی. دا خپل بچي تپوس ولې نه کوي؟ په جومات کې ناست دی دی موبایل یې ګوري او ته دې خبر نه د عقل نه خلاص الله دې ورنال کا ته لا خپل بچي نه خبر نه. بار ته خو راوځه وګوره که نه چې په دې کې زما زوی خو نشته دی که نه، زما وراره خو پکې نشته دی که نه، ټول غوږونو کې مالوچ ورکړي دي. بس هسې خبرې کوي. راشي په مخ کې سب کې ودرېږي. زه خو ډېر غټ سړی یم، مخ کې سب کې ولاړې خو شاته دي چې کومه دی د خپل زوی تپوس وکړه. شاته ودرېږه، مخ کې سب کې مه ودرېږه، خو چې زوی کنټرول کړي. دې نه خبر نه یې ګورې دا جوماتونه دي، په دې جوماتونو کې دا کارونه دا بالکل حرام دي. دا د قهر سبب او ذریعه ده. دا تراویح دي که عمر فاروق ته پته وې چې په 15مه 14مه صدۍ کې به داسې بې خونده مسلمانان قسم دی که هره تراویح یو ځای کړې وي په امام باندې چې هغه ته دا پته وي چې وروسته به داسې تراویح خلک کوي چې یا به امام هم ځان خلاصوي، سرکونډۍ به وهي او شاته به مقتدیانو دا حالي په جومات کې. د جومات توهین به کوي. په رمضان کې د جومات څومره توهین کېږي دومره په بوزه کې نه کېږي. په بوزه کې دومره توهین نه کېږي. او دا چې په اعتکاف کې کېني دوم د جومات احترام نه کوي. دوی ځان له هغه څه کوي چې غږ مه کوه. احترام ختم شوی دی، ادب وتی دی. د دې ادب خیال وساتئ. رمضان راغلی د دماغ د صفایۍ دپاره، د دې زړه د صفایۍ دپاره، د عمل د صفایۍ دپاره، د غوږونو د ژبې د صفایۍ دپاره. د دې دپاره نه راغلی چې ته پکې ښه ارامېتوب نه زده کړې، ښه شیطان در نه جوړ شي. نن زموږ رمضان کې څه دي؟ نه په نیکۍ کې زیادت راغی، نه په سوچ پاکولو کې زیادت راغی، نه په خرچو کې زیادت راغی چې په چا باندې خیرات وکړو، نه سوچونه پاک شو. نو څنګه رمضان شو؟ الله تعالی غټ شیطانان تړلي دي. نو ستا هغه نفس شیطان خو نه دی تړلی او ستا سره دی. دې مطلب دا دی هغې نه ابلیس جوړ شوی. ابلیس دی اوس 11 میاشتو کې ایمان بېللی دی. دې کې جوړول غواړي. الله تعالی دې اول زما پسې ستاسو ایمان برابر کړي، دا نفسونه دې الله برابر کړي. الله تعالی دې موږ صحیح مسلمانان کړي. الله تعالی دې موږ معاف کړي. اوس کړي کې قایم خان وفات شوی دی، هغې ته دعا وکړئ. پروردګاره معاف یې کړي، بخشش نصیب کړي، قبر د عذاب او جهنم د عذاب نه بچ کړي، جنت فردوس نصیب کړي. ډېره بیماري وکړه ربه، ستا بندر ته معاف کړي. الہ العالمین د رحمت کرم معامله پکې. اللهم اغفر لحینا ومیتنا